सुनो 90 सेकंड सर ज़ैम हुमैरा और दनन मुहिम खबरूना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 ورځې सरकारी दौरा باندې अजरबैजान ته تللی دی। अजरबैजान کې بدوی د 18 اقتصادي تعاون سربراهي اجلاس کې ګډون کوي। د جنوبي افریقې ایرفورس سربراه لیفټیننټ جنرال وایسمن سیمو مامبا د پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیټي جنرال ساحر شمشاد میرزا سره ملاقات کړی دی۔ ملاقات کې بدوی د دوه اړخیزو دفاعي تعاون په شمول مختلف شعبو کې په تعاون خبرې اترې کړي دي۔ د اقوام متحده سلامتي کونسل کې پاکستان ته د مشرۍ ملاویدو سره भारत ته سفارتي لوی شکست شوی دی۔ د کانګرس مشرانو مودي سرکار باندې شدید تنقید کړی دی او ویلي دي چې مودي سرکار سفارتي کچ مکمل توګه ناکامه شوی دی۔ د محرم الحرام په سلسله کې د ټول ملک په شان د کورم ضلع کې هم د جلسو جلوسونو د پاره سکیورټي سخت اقدامات شوي دي۔ کورم کې 250 امام بارگاهو حفاظت لپاره 1240 سکیورټي اهلکار تعینات کړي دي۔ د قومي اسمبلی قائمه کمیټې برای موسمیاتي تبدیلی یو شمیر ممبرانو د مونسون بارانونو او د دوغې د عمله زیانونو په اړه NDMA لخوا ورکړل شوی بریفینګ باندې خپل عدم اطمینان څرګند کړی دی او ویلي دي چې محکمه د بارانونو او سیلابونو د مخنیوي او ستاینې لپاره مخکې اقدامات نه کوي۔ کله چې سیلاب د خلکو کورونو ته ورسیږي نو بیا NDMA د خلکو مرستیا سامان لیږي۔ د خیبر پختونخوا په مختلف ضلعو بنو، دیربالا، مهمند او خیبر کې د ډزو پیښو له امله 4 تنان په حق رسیدلی دي او 8 ژوبل شوي دي او د پیښو له امله پر یادو سیمو کې د خوف او هراس خور شوی دی۔ د لاهور های کورټ د بانی PTI عمران خان په 9 مئی 8 مقدماتو کې ضمانت مسترد کړی دی۔ په دې اړه نن تحریري فیصله هم جاری کړې ده۔ دا و تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ۔